لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. شروع کوم په نوم د الله چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. زیم فیاض الدین او تاسو ګورئ د دین فطرت خپرونه. ګرانو کتونکو، دین اسلام چې موږ ته عبادات مقرر کړي دي د مونځ په شکل کې، د روژې په شکل کې یا د حج په شکل کې، نو دا یاد لرئ چې د دې صرف ظاهري شکل مقصود نه دی، بلکې الله سبحانه وتعالی او کتاب و سنت دا تقاضا کوي چې دا عبادات زمونږ رویو کې بدلون راولي او هغه بدلون د مثبت راشي. مثال په تور باندې تاسو د مونځ ته غور او فکر وکړئ، د مونځ کې ښکلا ده، باید چې انسان په رویه کې د ښکلا راشي. دارنګه تاسو د مونځ ته وګورئ، په دې مونځ کې امن دی، باید چې د امن والا رویه شي. د بده مرغه زمونږ په ټولنه کې خلک عبادات خو کوي، خو د عبادات چې کم هغه روحاني اسپیکټ دی، چې کم معاشرتي ژوند باندې د هغې اثرات دي، هغه مونږ نه وینو. ځکه محققین علما دا وایي چې په یو جومات کې یو اهل محله یو جومات دی، هغې کې 5 وخته مونځ کیږي او د اهل محله معاشرتي ژوند کې په رویو کې تبدیلي نه راځي، نو داسې عبادت قابل غور دی. او دا ځکه چې د عبادات متعلق الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا انسان کې پوزیټیویټي راولي، د رویه ښه کوي. نو زمونږ رویې نه ښه کیږي، نو د الله سبحانه وتعالی دا خبره په خپل ځای باندې بالکل درسته ده، ځکه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي ذلک الکتاب لا ریب فیه، دا هغه کتاب دی، دا هغه خبرې دي چې په دې کې شک نشته. مونږ په دې خپل دعوه کې دروغجن ثابتېږو. په دې موضوعات باندې به خبرې کوو. مونږ خپل مېلمانه راغوښتي دي. یو عالم ډېره ښکلې خبره کړې ده، هغوی دا فرمایي چې دنیا ته دین د دې دپاره راغلی دی چې یو انسان بل انسان ته پرابلم نه جوړیږي. نو کتونکو، ګرانو کتونکو، مونږ مونځ هم کوو، روژه هم کوو، خو چې زمونږ رویه خپل ماتحت سره څنګه ده، هغه عزت والا پکار ده، هغې کې تهذیب پکار دی. زما ریړۍ والا سره څنګه رویه پکار ده چې په هغې کې تهذیب وي. او بعض اوقات سماجي پریشر مونږ واخلو، د سماجي دباو د وجې جایز کارونه مونږ نشو کولی. نو زمونږ موضوع چې کوم دا سماجي رویې او دین اسلام، په دې باندې به مونږ جوړې خبرې کوو. لومړنی سوال دا دی چې دین مونږ ته د عبادات راکړي چې دا عبادات تاسو کې مونځ دی، روژه ده، زکات دی، حج دی، خو زمونږ رویو کې بدلون نه راځي، بلکې الټه پای کې غرور او تکبر سیوا کیږي. دې متعلق به تاسو څه وایئ؟ مونږ اکثر خپل ماتحت چې کوم وي هغه سره زمونږ رویه ډېر د استخفاف وي، ډېره تضحیک وي. نو دا ولې دا د دې دپاره مونږ له څه کول پکار دي؟ څه نظر لرئ؟ زمونږ اکثر د پلار رویه زوی سره ډېره تلخ شي، دې باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ مفتي صاحب، تاسو موږ ته دا ووایئ چې سماجي دباو د وجې اکثر موږ جایز کارونه ونه کړي شو، نو دې باره کې به تاسو څه وایئ؟ واقعات راځي چې دغه رنګه یهودي مسجد ته راغی، نو دغلته تاسو وګورئ نبي علیه السلام تربیه کوي، ټریننګ کوي د صحابه. هغه واقع باندې کو تاسو لږ رڼا واچول چې پلار خپل بچې یا خپل لور دا یو کار باندې مجبور کی او کنه مشوره ورته ورکړي، څه طریقه کار پکار دی. دلته تاسو علم څه وایي؟ مفتي صاحب، تاسو دوی د نکاح متعلق خبره وکړه چې په دې کې ډېر پیچیدګۍ راځي، اکثر قط و غرض ته خبره لاړه شي. اسلام دې باره کې څه وایي چې د دې مسایلو نه موږ ځان وساتو؟ مور پلار له څه پکار دي چې دغه زنانه، دغه جینۍ دغه فورس نه کي یا تربیت ولو کې چې فرض که هغې چېرته غلط ځای کې فرض که هغې خواهش ته چې ایجوکیټ یې کړي او دا مسلې نه پېښېږي. مونږ روزانه نو په ټولنه کې داسې کېږي مزاج دلته اسلامي نه دی، نو څه به وایي؟ دغلته یو مسله پېښه شوه، هغه جینۍ بای فورس یې هلته ورکړله. اوس دا یو رویه ده که نه، ما فرض که خپله لور بای فورس ورکړل، زما چې کومه رویه ده د هغې په ژوند باندې څه اثرات غورځېږي؟ دا زموږ دا نیګیټیو رویې څه به وایي دی؟ اقبال لالا وایي چې رون دا خپل تندي کو ښه به نه وي، تعصب چرته خوندي کو ښه به نه وي، چې د جنگ دا ټکې روان کو دا کیدی شي چې دا خلق انسانان کو دا کیدی شي. راځئ چې په خپل رویو کې اسلامي رنګ واچو، راځئ چې په خپل رویو کې د کتاب او سنت رنګ واچو. نو هغه ورځ لرې نه ده چې زمونږ په منځ کې به محبت وي، مینه به وي، سوکالي به وي، تک به وي. بارک الله لي ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.